د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستاني الوتکو د تجاوز په اړه د اسلامي امارت د ویان څرګندونې. تېره شپه شاوخوا 3 بجې پاکستاني الوتکو د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ په لمنه سیمه کې او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې د عامو وګړو پر کورونو باندې بمبار کړی چې په پکتیکا کې 6 تنه 3 ښځینه او 3 ماشومان په شهادت رسېدلي او 1 کور نړېدلی او په خوست ولایت کې 1 کور نړېدلی او 2 تنه ښځینه شهیدانې شوي دي. د عبدالله شاه په نامه کس چې د پاکستاني اړخ یې په پیښه کې د پنښه کېدو ادعا کړې هغه په پاکستان کې دی. بله داسې په یاده سیمه کې په دواړو غاړو کې یو قوم اوسېږي چې ورځنی تګ او راتګ او ګڼې خپلوانې لري. د افغانستان اسلامي امارت یاد بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه غیر سنجیده اقدام د افغانستان پر حریم تجاوز او تیری بولي. د افغانستان اسلامي امارت چې د نړۍ د زبرځواکونو پر خلاف د ازادۍ د اوږدې مبارزې تجربه لري هیڅ چاته پر خپله خاوره د تیري اجازه نه ورکوي. پاکستانی ولس او نوی ملکي حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ 2 تنه جنرالان په دغه ډول بېباکه کړنو سره د تیرو 20 کلونو په څیر د نورو جهتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د 2 مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. پاکستان باید په خپله خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتوانۍ او د ستونزو پړه پر افغانستان وانه چوي ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې لري او بیا به کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي. د افغانستان اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې د چا امنیت خراب کړي.